لکه څنګه چې مشران وویل مقصد زموږ د پارلمان دا نه دی چې چوکۍ پیدا کړو پیسه پیدا کړو او کوم خرڅ کړو باچا خان درلود باچا خان د شریعت هغه اولین مجاهد و په بر صغیر کې چې د تحریک چلولې او مدرسه یې جوړه کړې خانه صاحب او د پارټۍ مرکزي صوبایي مشران د پی ایس اف ځوانان او ماته مخامخ ناس د مختلفو سیمو سره راغلي پښتنو وروڼو ستاسو د ټولو په اجازه حسب روایت د ټولو د مخه به زه عزیز ماما ته د څوارلسم تن په دې موقع باندې د زړه له کومې د عقیده سره ګلونه وړاندې کوم عزیز ماما پر ژوند باندې د کورنۍ مشر عبدالله خان صاحب هم خبرې وکړې او ټولو ملګرو پر دې باندې تفصیلي خبرې درته وکړې حقیقت هم دی پروش کال هم په دغه حال کې موږ ناست وو د عزیز ماما دیارلسم تلین موږ جوړ کړي او د پر ژوند باندې مو خبرې وکړې او مقصد دا دی چې د داسې مشرانو لکه عزیز ماما چې څنګه تېر شوی دی یا که تاسو زه د باچا خان سره واخم بیا در ده پورې راځه چې موږ د دوی تلین جوړوو مقصد یې دا دی چې دوی د ژوند څه موږ څه زده او دوی چې څه قربانۍ د وطن او د ولس ته ورکړي هغه خپل مخ ته کښېږدو او د هغه په سایه کې موږ روان شو عزیز ماما هم یو داسې شخصیت و حقیقت یې موږ وخت ورسره تېر کړی و خو کم و ملګرو وویل علمي ادبي قانوني شاعري او د وطن سره یو غټه مینه یې درلوده او بل یو غټ خبر دا درته وکړم په دې کې باچا خاني او پښتونولي وه دا زموږ دپاره یو ډېره لویه خبره ده چې په انسان کې د خپل نظریاتي او ادبي سوچ دی وطن ته ورکوي او په هغه باندې وطن راویښوي شاعري یې کول په قانون کې د ټولو څه مخکې وو همدغه اخري پاتې کېږي دغه موږ ته او د ولس ته هم دغه شان پاتې کېږي وطن او ځوانانو ته چې د خپلو مشرانو څخه بیا دا زده کوي او د تحریک مخ په وړاندې بیایي همداسې د لنډې خبرې په دې درته کوم چې ډاکټر صاحب ناست دی موږ دا خبرې هر وخت سره کوو د عزیز ماما پر ژوند باندې بلکې د خپل تحریک سره واخله حقیقت یې موږ فخر کوو په دې باندې د باچا خان یو 100 کاله تاریخ دی د 100 کاله څه هم پورته دی موږ هر وخت دا خبره کوو چې څوک دې ووایي چې په پښتون افغان وطن کې داسې یو بل ښاغلی تېر شوی لکه باچا خان چې 100 کاله ژوند دی و دې وطن ته او دې ولس ته ورکړي او هغه هم د عدم تشدد په لار باندې تاسو وینئ دا نور پارټي تاسو اوس وینئ جوړېږي ختمېږي اوړي را اوړي تاسو دا میله وکتل چې په بلوچستان کې جوړه شوې دا اوس چې نون لیګ جوړه کړې یا زرداري صاحب جوړه کړې دا تحریکونه نه دي دا صرف د مفاداتو دپاره جوړ شوي تحریک یو ډېر لوی مقصد لري لکه باچا خان چې د وطن او د ولس ته ورکړي او د پښتنو ته یو ژوند ورکړي او د افغانانو ته یو لار وښوه چې توپک پرېږدئ بارود پرېږدئ زه یو خیالي پرېږدئ سره یو څه اتفاق جوړ کړي او دا به د قیامته پورې وي دا نو په 15 کاله کې سره بدل را بدل شو او سیاست ډېر یو عجیبه روح اخیستی دی په دې پاکستان کې تاسو وګورئ دا پارلمان جوړیږي د ملکو او د وطن د ولس لپاره آئین جوړیږي د عوام د مفاداتو لپاره د ملک د چلېدو لپاره موږ جوړ کړي دا پارلمان جوړ شو د پارلمان یو طاقت درلودی چې تاله پښتونستان پښتونخوا راوړه او تاله قسم ترمیم راوړي هغه قسم ترمیم دپاره نن بیا سازشونه کې ختموي او زه دا درته وایم چې بیا به عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو مخکې هم په هغه سبک کې ولاړې چې څوک د دې قام او د دې ولس سره ناجایزه کوي او ظلم او جبر کوي واحد دغه تحریک دی
نن غیر منتخب حکومتونه ناست دي او د اتلسم ترمیم تحت د هغه لپاره سازشونه کوي چې ختم کړي. ولې ماته اختیارات ورکول شوي، ثبوت اختیارات ورکول شوي، چا راوړي دا د عوامي نیشنل پارټي او د اسفندیار ولي خان په قیادت کې شوي دي. دا موږ په فخر سره وایو چې دا کریډټ عوامي نیشنل پارټي ته ځي او دا عوامي نیشنل پارټي نن هم چې دا ناست دي او دا مشران چې دا ګرد یو رقم دی شاګرد هم دی، دوی ته معلومه ده سیاست موږ په کوم بنیاد کړی. نن که زه پارلمان ته تللی یم یا زرخان تللی یا ملکنون تللی دی یا ورخور تللی ده، څومره چې تللی دی دا د باچا خان د تحریک په رڼا کې تللی دی او ستاسو په ووټو تللی دی. دا موږ خپل حق بولو او حق هغه دی چې څوک یې په پارلمان کې ادا کړي په صحیح طریقه. لکه څنګه چې مشران وویل مقصد زموږ د پارلمان دا نه دی چې چوکۍ پیدا کړو، پیسه پیدا کړو او قوم خرڅ کړو. هغه خلک چې چا پارټي خرڅ کړې ده پرې ایښې ده هغه معلوم دي، چا چې پښتانه خرڅ کړي دي هغه معلوم دي، چا د پښتنو پر نامه باندې سیاست کړی دی هغه هم غټې غټې خبرې کوي. نن په نارو باندې ځان پر خلکو ګرانوي، په نارو باندې نه کېږي چې په نارو باندې په جذباتي نارو خلک پر ځان کوي او اسلام نه بولي. موږ هر خبره کو شریعت چا راوړي څوک دی وایي د جمعیت څخه ونیسي بیا څومره پنځلس شل اسلامي پارټیانې دي پر مختلف وخت کې مختلف ممبران یې درلودي. حالانکه په پارلمان کې دا شی راځي چې ته شریعت غواړې د شریعت سره خو زه اختلاف نه لرم. نه عوامي نیشنل پارټي نه باچا خان درلودي، باچا خان د شریعت هغه اولین مجاهد و په بر صغیر کې چې د تحریک چلولی دی او مدرسه یې جوړه کړې. نو خو دوی خو نه دی راوړی، دوی خو صرف پیسه ګټلی دی، دوی خو صرف اقتدار پیدا کړی دی که د پښتنو پر نامې او که د اسلام پر نامه باندې. خو خبره دا ده چې موږ هر وخت دا وایو چې د باچا خان تحریک چې دی داسې د خلک وګوري دغسې مشران پکې پیدا شوي دي، داسې اتلان پکې پیدا شوي دي چې هغه د قوم دپاره خدمت کوي. ډاکټر صاحب ناست دی زموږ د پلار پر ځای دی، زموږ مشر دی، د حیدرآباد ټریبونل چې راغونیسي تر ننه پورې زه حقیقت دی درته یو زه هغه الفاظ نسته چې زه درته راکړم نن په اته کاله کې دی ناست نن هم پر دا سټیج باندې هم د دې قام او د دې ولس دپاره ناست دی. خو دا زړه یې غواړي چې دی اوس هم په دا وخت کې ولاړ شي او موږ ته یو خبره وکړي او سره یې زده کړي. لیکن پښتانه به څوک راویښوي؟ څنګه بیا راویښوي؟ د ټولو څه زیات اختلاف په موږ کې دی. ولې په موږ کې لالچ زیات دی، په موږ کې د کرسۍ هغه منډه ترنډه زیاته ده. دغه به ختموو وطن به آبادوو. خلک په مختلفو طریقو وایي. نن هم زه وایم اسټابلیشمنټ هم راپورته کېږي، نور هم راپورته کېږي، د چا په کور کې به چا ته څه دغه کېږي. خو یو خبر ورته کومه چې څومره د هغه ستا پارټۍ دي چې نن په کم کمیټمنټ باندې دلته راولي په پاکستان کې کرسۍ ورکوي. خو دغه خلک دلته ناست دي دا په شهادت تا نه کو ټیټ، تا د پلار د ورور د زوی په شهادت یو سړی نه ټیټېږي نو ته په دې معمولي شیانو باندې موږ مخ ته باسه او نه موږ په دې باندې څوک غولولی شي او نه موږ په دې خرڅېږو او نه په دې موږ ټیټېږو. دغه زموږ سیاست دی، دا به کوو په وطن کې قسم قسم نوم. اوس بیا حقیقت دی ډېر خطرناک الیکشن را روان دی، نه پوهېږو چې کېږي که به نه کېږي، پر خپل وخت به اوسي که به نه اوسي دا هم نه ده معلومه. پالیسۍ بدلېږي، سیستم بدلېږي، په عین کې د خپل مقصد دپاره بدلون راولي، پارلمان خرڅېږي، ممبران خرڅېږي، نن بولۍ لګېدلې دي، منډۍ لګېدلې دي. آیا دا سیاست دی؟ خو موږ په فخر سره وایو چې موږ ثابت قدم یو پر خپل ځای باندې مضبوطه ولاړ یو. که و په پارلمان کې هم دغه باچاخاني ده، که نه په پارلمان کې هم دغه باچاخاني ده. دا راپاته ده، دا به درماغه پورېږي او پر دا لار به ولاړ او روان وي. دغه زموږ سیاست دی او انشاءالله دغه د عزیز ماما نن په دې برسې پر دا موقع باندې زه بیا د خپل طرف نه او د ټولو دا څومره مشران چې ناست حقیقت دی تاسو مینه ورسره درلوده، تاسو وخت ورسره تېر کړی دی او داسې ډېر وخت هم نه کېږي. د دې ځوانانو به کېدی شي په یاد یا نه په یاد یو ډېر خوشحاله او ډېر یو شریف النفس او ډېر هغه زه ورته وایم د باچا خان یو سپایي و. نو د عقیدت سره ګلونه ورته وړاندې کوم. کور مې ودان، ډېره مننه. خدای پامان. یو دوه اعلان دي. یو دا چې په آخر کې د عزیز ماما د سره ثواب لپاره خیرات شوی دی چې دا به سره وکړو.